کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو خو مختصر یو جلکه بدر کما اور 52 کتابونو کې دا مسند ابو یعلا موصلی 308 سن متوفا ہجری، امام طبرانی موجم کبیر، امام بہقی 458 سن متوفا ہجری دلائل النبوت، امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت، تاریخ ابن عساکر مرکو روایت کم ذکر کری 52 کتابونو کی تقریباً د سیرت په کتابونو کی سیرت ابن اسحاق سن متوفا 150 ہجری چې د سیرت قلم پورته کولو نه اولنۍ سیرت د حضور چې لیکل سیرت ابن اسحاق دیم دا واقعه په 50 صفحه باندې ذکر کړی. په عربو کې یو رواج و چې کله به زنانه را روانې شي پته به ورته ولګېده چې کال پوره شو او په ښار د مکې کې به چېرته ماشومان پیدا شوي. دغه زنانه به د دیهاتو نه د بانډو نه به روانې شولې او د مکې ښار ته به لاړې، د مالداره خلکو ماشومان به یې واخیسته. هغه ماشومان به یې د پرورش دپاره د پیو دپاره به یې ویوړل، یو نیم کال 2 کاله به یې ساتلو، په هغې باندې به ولدري والدینو به ورله مراعات ورکول، مشقت به یې ورله ورکول، کمی به یې ورکول، ښه به یې ورسره احسان به ورسره. بی بی حلیمه رضی الله عنها فرمایي موږ د خپلې کورنۍ نه 10 کسه زنانه روانې بسند صحیحه وایي ما سره چې کومه سورلۍ وه زه په هغې سوره شومه، زما د خاوند سره چې کومه یوه سورلۍ وه یوه اوښه ورسره وه هغه په هغې سور شي. زموږ نه ټول مړي مخکې لاړل، زما سورلۍ دومره ټپه ټیپه وه چې کله به هغې په پورته قدمونه یې ښودل نو زه به ترې کوزه شوم، هغه خطره زما په غېږه کې زما یو بچوړی و عبدالله نامه یې وه، ما به ورله سینه ورکوله په ټوله لارې ما ته وژړل. مکې مکرمې ته چې موږ ورسېدلو د ټولو زنانو نه وروسته ورسېدلو. ارهاصات او معجزات باب الکرامات کې امام جلال الدین سیوطي سن متوفا 911 ہجری خصائص کبرا په جلد نمبر 200 او په صفحه نمبر 97 او 92 ځای کې دا واقعه ذکر کړی. سبحان الله. وایي دغه د سخت قحط سالیس کالو ځمکه وچه کلکه پرته وه په چارپایانو کې، د پیو یو ګوټ هم نه شو موندلی. د قحط سالی کالو موږ روان وایي زه د ټولو نه وروسته ورسېدم ځکه چې زما سولې ډېره بېکاره چې مکې مکرمې ته ورغلمه هغه زنانه و چې مکې ته ورغللې نورې زنانه هم ډېرې وې او داسې یوه زنانه نه وه چې د حضور علیه صلات وسلام نه خبر شوې نه وه. چې کله به د حضور نه خبر شوله چې په دې کور کې څوک پیدا شوی دی چې محمد امین نوم دی، تپوس به یې ونه وکړو چې پلار ته یې ووایي چې موږ سره میلاو شي، وایي نه پلار خو یې 2 میاشتې شوې دی چې وفات شوی. بیا به هغه زنانه واپس شوې نه به راتلې، ولې چې موږ سره به ښه سلوک کوي، د زنانه به نه به څه تمه وکړي د ښه کولو. پلار خوشتلی ده چې موږ سره بیا ښه کوي. د دنیا په دولتونو د دغې خلکو سترګې ړندې پرتې، خو دا خو د قسمت خبره ده. اوس قسمت به د چا راویښېږي او قسمت څه ته وایي پېژنئ؟ د روزي ازل تقسیم چې الله کړلی ما شاء الله وکان وما لم یشاء لم یکن، چې د الله کومه اراده یې حقه به کېږي او چې د الله کومه اراده یې هغه به نه کېږي. د دغې زنانو لپاره د الله اراده نه وه، ځکه د حضور علیه صلات وسلام نه به انکار کو. د بیبي حلیمې رضی الله عنها لپاره د الله اراده وه، دا چې راغله او خبر شوه دې هم انکار وکړو، دې هم انکار وکړو. زه نه شم، زه خو زه چېرته ځان له مالدارۍ کورنۍ کې بچی ګورم، لاړه وګرځېدله فما لم اجد، دا فرمایي خپل خاوند ته او قصه کې فلما لم اجد غیره
ما چې د حضور علیه السلام نه بل څوک بیا نه موندو او د مکې مکرمې په دې کوڅو کې وګرځېدم څوک مې بیا نه موندلو اخر مې خپل خاوند ته وویل چې داسې خالي جوړی به خپل کور ته څنګه ده ورځمه او دا ماشوم اینه که زما طبیعت ته پرېوتو لیدلی چا نه دی همړه خو دې لیدلو هم ده چې زه یې وینم نو تشه جوړی کور ته نشم تللی زما لپاره عار دی دوه شپې زمونږ په مکه مکرمه کې وشوې زما بچي قراری نه دی کړی د لوږې نه ژړلې وشوې وایي چې د امینې کور ته ورغلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس مې وکړلو چې محبوب په کوم ځای کې پروت وی هغلته په زانګو کې پروت دی د سپینې پنبې تک سپین مالوچو کپړه واغتې ته ووه حضور علیه السلام ستونې سر داسې په مخ باندې اسمان طرف ته داسې ودو وی ما تې روغ غوندې دا کپړه دې د مخ نه لر کړه وایي د حضور علیه السلام د مخ دې انوار ورته زه حیرانه پاتې شو وی حضور علیه السلام سترګې مبارکې ورغلې وی ودو وی زما زړه نه غواړي نه غوښته چې داسې حسین او جمیل ماشوم به زه څنګه یخ کړم بی حلیمه به یې خپله خبره کوي وی ما دا خپلې ګوتې چوتې کړې دي په دې حضور علیه السلام په سینه مبارکه مې کېښودي او لږ مې داسې وړکولو وی حضور علیه السلام چې خپلې سترګې مبارکې راوغړولې او ما ته یې سې کړل د سې کولو سره د دې سترګو نه یو داسې نور رڼا په پورته شوه چې د دې چت نه لاړه زما نظر پسې لاړو په اسمان باندې ورپناه شو او د سترګو لګولو سره چې حضور ما ته سې کړل نو زه وخندل او د خندلو د حضور اسلام د لبو مبارکو د مسکراهټ زما دا زړه یوړو ما بیا څه ته کتلې نه دي زر مې پې حمله کړه او د خپلې سینې سره مې ونیولو او ما بیبي امینې ته د خولې نه دا اواز وویستو ای بیبي امینې که ماله څه نه راکې مه راکوه زه به خیر ټولوم تاله به در کوم خو چې زما نه دا مبارک ماشوم وانخلي لیدلی خو نه دی خبرې پرې بیبي امینه رضی الله عنها ورته فرمایي اے حلیمی د محمد امین مورې ما محمد امین لنوم دا مې والله په خوب کې ایښودی دی ما ته په خوب کې آدم علیه السلام عیسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام راتلل او ما ته به بشارتونه راکول ای حلیمې اوس به یې درته ووایم ما چاته ویلي نه دي چې اوس به یې ته ووایې زما ان لهذا ابني شأنا زما د دې بچي لپاره یو شان دی او هغه دا دی چې کله دی پیدا کېدلو ما ته هېڅ قسمه تکلیف نه دی رسېدلی کله چې زنانه ته به تکلیف په بچي کېدو کې تکلیف وررسي ای حلیمې کله چې محمد امین پیدا شو زما دا کور دومره معطر شو چې ما داسې ښایسته عطر او خوشبویي چېرته په زمانه کې نه ده لیدلې او نه مې محسوس کړې ده ای بیبي حلیمې کله چې حضور پیدا شو زما دا بچی پیدا شو زما دا او تیاره وه سبا صادق د سبا ټیمو دغه توره تیاره دغه د خټو ګټو کوره له پاسه پې د کجورو ونې پرتې وې له پاسه پې خاورې وې لیکن دومره رڼا وه چې زما د سترګو نظر د دې کور نه ووتو د مکې مکرمې د دې ښار نه ووتو هغه د عراق د بصرې په ښار کې او د شام په علاقه په بیت المقدس کې ما په دې خپلو سترګو باندې د اوښانو ګردنونه ولیدلو ای حلیمې څلورمه خبره دا ده چې ما په د نظر واچولو نو دې ګورې د عامو ماشومانو په شان نه دی اوس درته قصه ځکه کوم چې تا اخیستې دی وړي ما چېرته دا قصه د طایف یوې ښځې ته هم نه ده کړې وایي چې کله به ما نظر واچولو زما د نظر د لګېدو نه مخکې غایبانه په ده باندې کپړه راغلې وه او دی پټ شوی و ای حلیمې شپږمه خبره دا ده ما چې دی وکتلو چې زه د ده صفایي کومه نو د ده صفایي کړی شوې وه د ده نوم مې وکتلو مقطوع الصورتې د ده نوم پرې کړی شو پرې کولو ته ضرورت نه و ای بیبي حلیمې د ده د بدن نه داسې خوشبویي ختله چې ما دغه اوبه رااخیستل او په ده باندې اچول ناګواره نه او دا ما نالایق وګڼلو اوبه اچولو ته ضرورت ما چې د دې سترګې وکتلې سترګې د ځانه تورې وې
اے بی بی امینے ما چې په حلیمې ما چې په نظر واچوړو د نظر د سر مبارک پزمکا باندې پروت و چاته الرحمن مولانا سے څنګه ویل دا د موجم کبیر امام طبرانی سن متوفا 360 هجری صحیح روایت ده د حضرت حلیمې رضی الله عنها او دا غینه چا روایت کړ حضرت علی کرم الله وجهه کې دا روایت سر پسید پروتو تو فصیح الفاظ باندې فرمای اللهم اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا اللهم اغفر لامتی د حضور محبت تو او بیا د صحابه کرام محبت تو اے بی بی حلیمې زمانه دی بچي شام دی پیدا کیسه راته وکړه ما بیا رخصت واغستو چې مکې ته ووتم یوه زنانه مې ټولې ترې رخصت شوې په ما په راوته دغه شپه ما په مکه کې وکړله خو ما چې دا یې غېږه کې یو خپل بچی اغستی دی او بل مې محمد امین په غېږه کې واغستو سینې ته مې واچولې او زما په سینه کې زما د په خدای قسم چې یوه قطره پی پکې نه زما بچی موړ شلو په پیو ما چې دی خواستې کړه بلې سینې ته محمد امین صلی الله علیه وسلم رحمت عالم سره زمون په پیو باندې موړ زما بچی عبدالله نامه ووده شو نیمه شپه ده زما خاوند راغی ما ته وایي ای حلیمې ابشیري مبارک شه زه لاړم خپلې اوښې پسې ما یې په دې غلام زه لاس والو که چېرته یو ګوټ پی پکې چې موږ ترې پی ونیسو ورکې وکړو زما په اوښه کې یوه قطره پی نه و د هغې غلام زه داسې ډکه وه چې کته ترې نه پی بهېدلو شلو ما وسکلو زه مړه شوم زما خاوند وسکلو په دغه پیو باندې هغه موړ شلو او هغه اوښه چې کوم څنګه په هغه پیو باندې د هغې هغه لوښی ډک و هغه شانتې ډک لوښی و په پوشا کې چې زموږ څومره ملګري وو هغو له مې ټولو له پی ورکړلو هغو د پیو نه خپل لوښي ډک کړه موږ ډېر په مبارکۍ روان شو وی چې کله په لارې ځو زما نه یوه ورځې مخکې ملګري تللي زما دا اوښه چې کومه ما دا هغې باندې زما خاوند او زه په خپله سورلۍ باندې ناست زما سورلۍ خانه کعبې نه چې موږ رخصتېږو 3 پېرې سور چوت کړو او د خانه کعبې په طرف باندې سر کېښودو د حضور علیه السلام دپاره یې د شکر سجده وویستله خدای شکر دی چې په ما له پاسه رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نن جلوه کړو وای چې کله موږ په لارې روان وو زنانه مو ورسولې په سورلۍ کې مو طاقت پیدا شو د برق په شانتې ډوبونه وایي وی هغه زنانه ورته تپوس وکړو وحلیمې قسم ماله راکړه که دا ستا هغه سورلۍ چې ته پرې د دې غاړې تللې دا خو هغه سورلۍ نه ده دا کوم ځای وه وی ما ورته وی زما دې په خدای قسم وي چې حقه سورلۍ ده کومه چې د دې غاړې پرې زه تللی ومه دا د دې سورلۍ وجه نه ده دا د هغه چا وجه ده چې نن زما په دې جوړې کې پروت دی او ای زنانو هغه زنانه و هر یوې نه زه مخکې کېدم ان تر دې د ټولو زنانو نه مخکې شومه کلي ته ترې مخکې نه لاړمه هغه زنانه و سرونه ټکول او تندي به یې ټکول وی کاش افسوس چې دا مبارک بچوړی موږ ولې نه راغستلی بیبي حلیمه ورته وایي وایي دا د قسمت تقسیم ویش دی د روزي ازل ویش دی کنې ما هم نه اغستو خو ما نه په روزي ازل باندې پېښه وه وای زما کور د نعمتونو ډک شو وای زما چارپایان چې بغره ته راتلل ماښام به راتلل هغې بلکل هډوکې پکې ورک شو او ټول هغه په غوښو باندې پیمانه شو سار به شول هغه د پیو نه ډک شول کورونه مې د پیو نه ډک شول چمګاونډ له مې به پی ورکول او خلاصه د کلام دا ده چې د چمګاونډ
ماشومان با هغه زنانه وبوهل او هغه به ټکول خبرې به ورته کولې چې تاسو لا خپلې ګړې بيزي وخان هغه طرف ته ولې نه بوځئ هغه ځای کې ولې نه سره وایي چې حلیمه پکې خپلې ګړې بيزي او وخان سره هغې به وي زموږ د په خدای قسمي هم حقا لاقې ته موږ بوځو دا غاړې به تکې راځي او د بیبي حلیمې رضی الله عنها چار بیان چې کله کور ته راځي بالکل صحیح سلامت او ماړه او د پیونه ډک دا د حضور برکات او دا معجزه وه چې اوس پسې ارمان کوي دی چې نه وړو پرېږده چې د ارمان ځای پاتې شي محبوبه چې هر څوک رامنډه وي او تا چوتئ خو بیا به ارمان نه کوي که نه وایي به چې ما خو وموړ خو میلاو نه شي پرېږده چې د ارمان ځای پاتې شي چې دوی تاوي نه سي وروستو سر تندی وټکوي دا معجزه وه ځکه په باب د معجزه کې امام جلال الدین سیوطي